تلو دا غلدي ویګه په دما ور سره اس قسمه همدردي د زړه په یو ګټ کې نشته تصور کې نشته او تاسو ته پته ده چې زبار پر دا دعاګانې کوم چې دواړه دی الله ذلیل دواړه دی الله ذلیل دي ځکه چې دواړه د ناموس رسالت د مسلې غداران دي دواړه په دې مسله کې مجرمان دي دواړو د بې ګناه مسلمانانو وینه د عاشقانو وینې تویې کړې زما ور سره دومره د دې موجوده حکومت سره د سابقه حکومت سره او یا د دې د ملګرو سره د ما دومره همدردي په زړه کې نشته او دا د خپل ایمان تقاضا ګڼم چې زما ورسره نشته ویږي دې باندې زه دا نه وایم چې غله نه دي غلم دي ډاکوان هم دي او چور هم دي هر څه دي قدردانو چې تاسو ورته په کوم ځای کې ورپسې تاسو چغې والې دي نو هغه دربار د مدینې منورې د جانان مبارک لږ به هم د لیډر په محبت کې دې ته کتلې وې تاسو د لیډر محبت د حضور علیه السلام د دربار په آدابو باندې قربان کړ او تاسو دومره تېر شوئ چې مخامخ زما د جانان مبارک ښایسته روضه مبارکه ده چې د کوم ځای باره کې دا زموږ عقیده ده چې زما د جانان خاورې په مرقد منور و معطر کې چې کومې خاورې دي چې زما د حضور علیه السلام د جسم نازنین مبارک سره لګېدلي دي په کائناتو کې د دې نه عزت والا او د دې نه باندې خاورې چې کوم دی او د دې نه باندې مقام په کائناتو کې بل نشته د هغې مرقد منور و معطر چې د کوم ځای نه ټولې دنیا ته د جود و سخا خیرات ملاویږي ټولې دنیا ته نعمتونه الله د دغه در نه ورکوي او د دغه در په ذریعه باندې ورکوي چې کوم ځای کې چې مشرانو تر دې حده پورې ویلي دي تر دې حده پورې ویلي دي چې کله دلته ساه اخلی نو ساګانې به چې کوم دی ساه اخلی په ډېر ادب او احترام باندې هلی دلته به دا سامو بیو کې ساګانې نه هلی چې په کوم ځای کې به عاشق صادق د ژړا ذکر کړی دی د نعت ذکر کړی دی نو هغې هم ویلي دي چې رو رو نعتونه به جانان ته اوروي زړګیه چې چېرته دا عشق ګرځېدلی دی فرمایلي دي چې د جانان کوڅو کې ګرځم د حرم د مدینې منورې ذکر نه دا اوس پکې څه کسان ویډیوګانې کوي وګورئ دا خو جومات نه دی خلکو کې اړی اچولي دي دا خو جومات نه دی حالانکې ټولو ته پته ده چې دې مسجد توسیع شوې ده هغه وروستو خبرې دي چې ته اوس د لیډر په محبت کې ولا توجیحات ستا دومره ایماني غیرت چې کوم دی مړ دی او دومره ته چې کوم دی په هغه کوهي کې پرېوتی چې راوتل ته محال دي کم از کم دومره خو سړي کلمه دې د عمران نه ده ویلې کلمه خو دې د مدینې منورې د جانان ویلې ده ووایه که نه دومره چې غلطي شوې ده الله دې ورته هدایت وکړي اوس لګیا دې ویډیوګانې کوي وګوره دا پلانې چې کوم دی جومات خو هغلته دی دلته خو کېړو سره ولاړ دی خو تاسو مسجد کتلی دی چې بهر نور وي نو هر سړی خو عاشق صادق حاجي محمد امین نه دی چې دا هغې نور هغه تپش او حرارت برداشت کړي خلک کېړی خامخا اچوي په دې وجه باندې خو ما جانان مبارک مخامخ دی او چې دې مبارک په کوڅو کې ګرځي مدینه منورې په مسجد نبوي نه یادوي کوڅې د مدینې منورې یادوي فرمایي چې د جانان کوڅو کې ګرځم او داسې ګڼم جوړ په اسمان دم قدمونه محبوب ته ډېر ډېر ملامت شم محبوب ته ډېر ډېر ملامت شم ژوندی ګرځېږم نه ګیرې شم نه ګردونه او د یار د وصل ګلستان کې ډېر وارخطا یم تاب د وصل نه لرمه او ما ته چې عرش نه پورته ښکاري د یار هغې درشل سره ژړا کومه هغه مبارک فرمایي چې زه د لارو کوڅو کې هم ګرځم زه حیران یم او د ورو ځان سره ژاړم چې وایم چېرته د دې لارو کوڅو بې ادبي درنه ونه شي چېرته د جانان د وطن بې حرمتي درنه ونه شي او ته لګیا یې د حضور په وړاندې په تیزه باندې لګې چور چور نارې ویل وا خودي چور هغې خودي هغه هم الله ذلیله کوي او دې قوم ته یې ښایي خدا راته ووایه چې تا ځان کوم ځای ته ورسوه الله کریم دې د دې قوم په حال باندې رحم وکړي موږ له دعا کوو چې خدای هدایت ورته نصیب کړي ځکه چې د لیډر په محبت کې د انسان د ایمان نه خلاصېږي دا ډېر لوی زیان دی دا ډېر لوی تاوان دی الله دې د دې تاوان نه موږ بچ کړي